د ابو جهل لښکر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چیني او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیه السلام وروستو راورسېدو د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیه السلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نه شي والی راتاویږي پکې خپې پکې ښخېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیه السلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغرنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیه السلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو د هغې ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډونو منډونو کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وایي چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه السلام ته یو سفر روغ کو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه السلام لره سفر روغ کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به دې ټول میدان ښکارېدو نبي علیه السلام لره هلته سفر جوړ شو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته زه په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته بیا د نبی علیه السلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه السلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه السلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه السلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکي مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی دا یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نه پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وایي سیوا د نبي علیه السلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمامه شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبي علیه السلام صفونه جوړول نبی علیه السلام چې د غزا دپاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنه د هغه دا خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبي علیه السلام هسې بطور خوشطبیعتۍ بطور مزاج بطور ټوکې دا تیر ورسره غشي ورسره په لاس کې و که نه نو هغه په دې خېټه باندې داسې کو د سواده دننه کې خېټه دننه کې د صف نه بار ته راوتې ده هسې خندنې ورسره کوه نو دا غشي پرې داسې تېر کو نو چې تیر کو نه هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوب دې کړم د الله پاکه پیغمبره خېټه دې راله په غشي باندې خوب کړه نبي علیه السلام ورته وایي ښه وایي د الله پاکه پیغمبره موږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبر یې صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبي اسلام ته څنګه خبرې کوي
مونږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبر یې تا راته وایي چې انصاف به کوئ نبی علیه السلام ورته فرمایي او بالکل ما ولي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمي کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستا نه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه دې زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس به ستا نه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې جهاد له او په نبی علیه السلام باندې خپل سر قربانوي او چې معمولي خېټه یې د غشي سره وکړې د نبی علیه السلام ته چې بدل در نه اخلم دا څنګه صحابي دی یو طرف ته جهاد له راغلی په نبی علیه السلام سر قربانوي او بل طرف ته د غشي سره معمولي خېټه ولګېده نو نبی علیه السلام ته دا بدل به در نه اخلم صحابه کرام ولاړ دي خو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي خاموش څه به نه وایې بلکل که خېټه یې زخمي شوي ما ته تکلیف رسولی ته د حق دا جوړېږي چې ما ته هغه شان تکلیف راورسوي نبی علیه السلام ورته وي سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنه څه فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دې نشي اخیستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاږو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پې نو زما په خېټه باندې کپړه نه وه ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم لومبې خېټه ښکاره کړه چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دی نبی علیه السلام د خېټې مبارکې نه داسې صادر لرې کو وی هم سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام خېټه مبارکه څنګه ولیده که نه او رامنډې کړې وال خط پورې او په جړا شو ورته او داسې دا خېټه مبارکه ولې ښکل کړه وی د الله پاکه پیغمبره دا مې ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کېدای شي دا مې تا سره اخري ملاقات دي جنگ شروع کېږي د الله پاکه پیغمبره کېدای شي دا مې سره اخري ملاقات دي بدل مې درنه نه اخیستو خو دا مې خوښوله چې ته ما ته خېټه مبارکه ښکاره کړه زه پې شونډې ولګوم بدل مې نه اخیستو داسې عجیبه غوندې واقعه په دغه ځای کې مخې له راله نبی علیه السلام صفونه برابر کړو او نبی علیه السلام به چې کله د مونځ صف برابر او یا د جهاد صف برابر او نو نبی علیه السلام به فرمایل وي صفونه داسې سیده ساتئ لکه څنګه چې د فرشتو صفونه نو نبی علیه السلام به د صف د نیغوالي ډېر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نو زړونه یو نیغي چې په صفونو کې کوږوالی شي نو بیا په زړونو کې هم د یو بل نه څه راځي کوږوالی راځي د دې وجې نه د مونځ په صفونو کې هم ډېر خیال ساتل پکار دي چې دا نیغ کړی شي خو هغه مونځ د جنازې دی خو هغه عام مونځ دی خو صفونه چې پکې جوړېږي نو هغه صفونه نیغ ساتل پکار دي بهرحال په دې دوران کې نبی علیه السلام چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تن عمیر ابن وهب چې د دې ابو جهل ته وویل وی زه ځمه او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي